اللہ تعالیٰ دا کائنات پیدا کری، دا دنیا پیدا کری اور دی دنیا کے مخلوق زندگی کئی، مخلوق ژوند تیرئی او دا ژوند تیرول دا مخلوق دو طریقو سره دی. یو دا خدای دا عادت مطابق یو دا خدای دا قدرت مطابق. اللہ تعالی ہر ست سبب پیدا کرے، انسان چې پیدا کیږي دا د مور او پلار د یو ځایوالي نه وروسته پیدا شي، د خدای عادت داسې جاری دی. سړی وږی شي ډوډۍ وخوري نو عادت الله تعالی طریقه د دنیا داسې جاری کړي، سړی موړ شي، سړی تږی شي اوبه وڅښي، د دنیا دا طریقه خدای داسې جاری کړي د تنده ختمه شي. یعنی د دنیا د نظام ډیر کارونه داسې دي چې هغه الله تعالی د اسبابو سره تړلي دي. دا سبب استعمال کدا سیز به وشي، دا سبب استعمال کدا کار به وشي. دویم د الله تعالی یو طریقه ده د سبب نه بغیر فیصله وکړي، ځکه دا سبب خدای جوړ کړي، دا سبب د خدای په قبضه قدرت کې دی. خدای دا سبب ته بالکل نه ګوري، بغیر د سبب نه یو کار وکړي. آدم علیه السلام بغیر د پلار او مور نه پیدا شي، سبب پکې نه و. عیسی علیه السلام بغیر د پلار نه خدای پیدا ک، سبب پکې نه و. اصحاب کهف نه د پاسه 300 کلونه په غار کې تیر کړو، بغیر د ډوډۍ نه ژوندي پاتې وو. نو د سبب نه علاوه خدای کار وکړي، دې ته قدرت الهي وایي، قدرت خداوندی. د خدای قدرت متوجي شي بیا سبب ته نه ګوري. د پیغمبرانو تعلیمات سری خدای د انسانیت د هدایت د پاره او د دې د پاره چې د انسان تعلق د خدای سره مضبوط شي، مخلوق او د خالق په منځ کې ربط او مناسبت راشي، تعلق راشي. دې د پاره 1,40,000 پیغمبران سکم و بیش الله داس را لېږلي دي. د دې پیغمبرانو تعلیمات څه دي؟ یو زمون سوچ دی، یو د پیغمبرانو تعلیمات دی. زمون د انسانانو سوچونه خدا دی، منگ اسباب لګورو، منگ وای دا سبب استعمال کنو دا کار بوشی، دا سبب استعمال کا دا کار بوشی. ٹھیک دا سبب خبره نه دا، سبب استعمال کا. و د پیغمبر تعلیم دا دی او د خدای را لېږل شوی هدایت دا دی چې ستا په سبب نظر نه وي، نظر بده په مسبب الاسبابی، په هغه ځان بده نظری چې دا سبب چا پیدا کړي، په دې سبب کې چا تاثیر اچولې، دا بده سوچي چې ټیک دا سبب استعمالوم. دا خدای حکم دی چې سبب استعمال کا، خو سبب کې اثر خدای چي. کدا خدای خو خانه چې دا سبب بم استعمال کما او اثر به پکې نه کار باندې کی. ډیر خلک کی ودونه وکي او بچی نه، د بچو راوړلو د پاره خو وعده یو سبب دی، وعده دی او که سبب دی استعمال شه، کدا سبب سره کار کې دی باید د ټولو خلکو بچی وي. من ته د دین تعلیم دار چې سبب به استعماله، دا نه چې سبب پرېږده. خو نظر بده په هغه ذاتی چې د سبب کې تاثیر اچول. بی بی مریم د عیسی علیه السلام مور لویه بزرګه وه. په ښځو کې خو پیغمبران نه دي راغلي، کني درجه یې ډېره اوچته وه. بے خاوند د پدې د ولادت
درد راغی عیسی علیہ السلام پیدا کېدا پاکه وا خدای قرآن کې وایي پاکه وا د ولادت او د ماشوم د پیدا کېدلو درد پې راغی ډېر تکلیف پې او د یو ونې د لاندې ناسته ده د کجورې ونه ده خدای قرآن کې 14مه سپاره کې بیان کوي خدای ورته حکم وکړه په زړه کې ورته خدای واچو الهام وهزي الیک بجذع النخله تساقط علیک رطبا جنیا دا د کجوري د بوټي دا شاخ اوخزوا ځان طرف ته نو هغه به تازه تازه کجوري پتاره دا موسم د کجوري د میوې نو خدا د دې کرامت او عزت خدای عزت کا او یو کرامت دې د ښکار کاو خدای ورته وای دا ونه اوخزوا د کجوري د ونه دا شاخ دا څنګه اوخزوا بس پتا به کجوري راتوي شي هغه خورا او د لاندې اوبه بهیږي دا اسکا فکلي واشربي وقري عینا فاما ترین من البشر احدا فقولي اني نذرت للرحمن صوما فلن اكلم اليوم انسيا 14مه پاره کې خدای دا بیان کوي نچې دې دا شاخ اوخزاو بس کجوري راتوي شي هغه پړل دې د وجه نه زمنګ د دین عالمان وای د ولادت په وخت کې زنانو لا کجوري ورکول دا یو مسنون او خطر قلا وګورئ الله تعالی داسې کولای شو چې دا کجوري بم داسې را ورزولې وي د ونې نه بغیر او یای د ونې نه را ورزولې وي خو دې له سلام ویل چې دا څنګه وخزوا مطلب دا چې اسباب استعمال کا یعنی شرع دا حکم کوي دم منګل دا حکم کوي چې سبب استعمال کا خو سوچ بده په سبب نه چې دا کار سبب وکړو دا بوای د سبب کې تاثیر خدای چولې بیماری دوايي جوړ کړی وای په تاثیر پکې خدای واچاو ډېر بیمارانی دوايان قسمه قسم خوريو نه خکی ځکه دوايي کې خدای تاثیر نه چي لقمان حکیم بیمار دی لقمان حکیم قرآن کریم کے تذکرہ دا لوی شخصیت تو دیکھ اختلاف دے دیکھ اتفاق دے چھ لقمان حکیم بزرگ ولی اللہ دے او پا دیکھ اختلاف دے چھ پیغمبر وہ او کناو قرآن کی یو مستقل صورت دا پنم دے سورہ لقمان دے بچتا صحرا تباوتا دا بوٹو نباورتا آوازونا کی دل چه زده دے مرض علاجیم آغا بوٹی بیرا واقعستا دا غی مرض خاون براغی وی بداو خوا چه کل بیمار شا سخ بیمار شا بچی راغون کوئی زمرکے گما ٹیم میں کم دے تاسو بداسی داسی کوئی نصیحتونے ورطا کوئی بچور تویر سپوئی شو چه مرکے گی مرکو خدے تا معلوم دے وینا ما ته پته ولګی د چې زمړ کېږم مرګ مې نږدې دی دوايي راوېستا او پرې کور کې یو ډنډو غټ د اوبو حوض او لږه شانې دی د حوض ته ور واچوله د حوض د اوبه ټولې ټینګې شوې جام شوې وایي دا د دستونو دوايي ده د اسهال چې په چا دستونه ولګېږي او په ما د دستونو بیماري لګېدلې دی حوض ته مې دومره واچول او ما د دې نه زیاته وخوړله خو زه ټیک نه شوم معلومیږي چې دوايي اثر نه کوي بس د خدای فیصله را نږدې ده چې زه مړ کېږم په دې سبب کې خدای اثر نه اچوي نو ګورئ سبب استعمالول او د هغې سره کار کېدل دا د الله تعالی عادت دی او بغیر د سبب نه خدای یو کارو کې د قدرت خداوندی دی او دا کیږي او د مسلمان نظر په قدرت خداوندی د خدای په قدرت وای اسباب په استعمالي او نظر به په اسبابو نه فیصله او سوچ به د اسبابو نه دا زمونږ دین دی دا د دین تعلیم دی تاسو کده پیغمبرانو واقعات ته وګورئ موسی علیہ السلام خدای د فرعون په کور کې لوی
او د فرعون بادشاہی د موسی علیہ السلام د لاسه ختم شو. موسی علیہ السلام معصوم دی، مور په اوبو کې واچاو په دریای نیل کې. الله تعالی دقه فرعون بیا په دریای نیل کې تباہ غرق کې. خدای ډېر عجیب فیصله دي، د سړي ذهن ورته نه رسي. د پټ تدبیر خفي وای، پټ تدبیرونه د خدای. منګه خو اسباب لګورو داسې بکیږي، سباله بداسې کوم، بل ورځ بداسې کوم، کال بعد بداسې کوم. دراز داسې فیصله د خدای پکې وای چې ټولې منځوبې زمون خراب شي. نو فرعون فیصله کړې و چې د بنی اسرائیلو د ماشومانو کې به یو ماشوم پیدا کیږي چې زما بادشاہي به ختميږي، او یا زره ماشومان د موسی علی السلام په لټون کې ووجل، او یا زره ګورای. موسی علی السلام خدای د په کور کې لوی کې د په ډوډۍ، د په غېګه کې، د په تربیت کې خلکو به ورته ابن فرعون ویلې، د فرعون زوی. د دې موسی د لاسه، د دې موسی علی السلام د لاسه الله تعالی د دې ظالم فرعون خدای ختم او فرعون په ارسه هلاکولې شو. الله تعالی په وبو کې ډوب کولې، ځکه موسی علی السلام د خدای نیازبین پیغمبرو هغه د لاسه په وبو کې ډوب شوی و. الله تعالی د انتقام واخیسته. والله عزیز ذو انتقام. الله د غلبې والا دی، د بدلې والا دی، د نیکانو بدلا اخلي. د موسی علی السلام بدلای واخیسته ولو بعد حین، اگر کسه زمانه رسته و. تاسو منګه سوچو کو ډېر د خدای ډېر عجیب فیصلې دي، ډېر عجیب قدرتونه د خدای. ابرهه راغلو د حبشه بادشاہ چې بیت الله وران کی. ولی وای د بیت الله خلق ډېر عزت او تعظیم کوي، او تخپل یو کوټه جوړ کړه چې د دې تعظیم دی کوي. دا خدای نه حق کوټه دا کړه، دا خسته دا کدا زماغه خسته دا خلق دې دل ترازی او د دې نه دې تاویږي او د دې تعظیم دی کوي. هاتیان ځان سره راواخیسته، عظیم الشان لخر را روان کړ. بیت الله ورانو دا خدای فیصله ولټه کوله. خدای سره عزت ورکړو، هغه د خدای عزت ختماو، او د چې سره عزت ورکاو دی له خلک عزت ورکړي. د خدای فیصله بدلاوله. د خدای فیصله څوک بدلولې شي؟ ټول دنیا را پاسي دا نشي کولای. الله تعالی را مرغۍ راولې غلې تو تکای په ټولو مرغیو کې کمزورې مرغۍ، او د هغې پخلو کې چې کم دی یوه دانه وه، او بس سړی به پې ویشته، په دې سر به ولګېده، او د خپو منځ ته به دا ګټه ورسېده، او سړی به دوه ځایه چې نیم به دې طرف ته پرېوتو، نیم به دې طرف ته پرېوتو، ټول تباه شو. یو سړی پکې پاتې شو، هغه کلی له لاړه واپس. خلک خبر کړل چې داسې قصه مون سره خو شو، ټول یو صرف زه په تیغ طرف وتښتېدم، ټول خراب. خو یوه د ده پسې روانه وه، یوه د ده پسې روانه وه، ځکه دا کاڼی دله لیکل شوی و چې دې نه به دی ختمېږي. چې ده خلک راغونډ کړو، دا قصه یې ورته بیان کړه، درز په ده باندې د ایټم بم راوغورځېده، دیم دوه ځایه شو. دې دپاره یې پرېښی و چې خلک خبر کړي د خدای د دې واقعې نه. ختم. اوس سوال دا دی، الله تعالی په اورم ختمولی شو چې د ځمکې نه ورته اور راوچت کړی وی، د اسمان نه پې کاڼي راغورځولي وی، په ځمکه کې خښ کړی وی، کش کړی وی. خدای داسې هم کولی شو چې اهل مکه ورته طاقت ورکړی وی چې دا خنزیر ختم کړي، هغوی په جنګ ختم کړی وی، الله دا ونه کړه. ولې؟ کمزورې څیزې پې مسلط که چې مرغۍ دي. ځکه دا د خدای فیصله ولټه کوله، بدلوله، چې څه ته خدای عزت ورکړی و هغه عزت ته خدای اخیسته، بل شي لی ورکاوه. الله تعالی معامله ورته الټه کړه. خلک انسان را پاسېږي
لینده یا ټوپک را واخلي مرغۍ ښکار کوي نو انسان ښکاری او مرغۍ ښکاری. الله تعالی معامله الټه کړه، مرغۍ ښکاری کړه او دا انسان ښکار کا. تا خو به عزت سیز ته عزت ورکاو او د عزتمن سیز نه د عزت اخیستا. الله تعالی تا سره داس شان کارو کو، مرغۍ خلق ښکار کوي او تا ته مرغۍ را پاسې دل ته ښکار کړي. تا د خدای عجیب فیصله دي. اهل مکه او رسول الله صلی الله علیه وسلم په ظلم، په جبر، په مظلومیت د مکې نه محمد رسول الله په شان پیغمبر وېست، ظلم یې وکړ. الله تعالی فیصله ته ګوري. یو کال یا یو نیم کال بعد د اهل مکه د ابو جهل په سرکردګۍ او مشرۍ کې او د اویا مشرانو په مشرۍ کې دا د مکې نه خدای ویستل. رسول الله خو په جبر او په زور ویستو، دا خوخه نه وه، دوی په خپله خوخه خدای ویستل. د رسول الله مقابله ته بدر لور وستل او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم او داغه د مرګرو په لاسونو ټول مردار کړل. خدا خدای عجیب فیصله ده. ابو جهل دا برداشت کوله چې زه د لاس او د لښکر د لاس مرشم، دا برداشت کوله. دا ټول جنگ دا و چې د عزت نه برداشت کاو، د مانولې لوی سړی شي، دا نه برداشت کوله. الله تعالی بیا داسې کولی شو چې د محمد رسول الله مقابله ته وتی وې مرغۍ په مسلط کړي وې، ماشي په مسلط کړي وې، پزمکه کې کش کړي وې، اور پر لګلې وې. الله سره قسمه قسم عذابونه دي، دا یو مو نه کړه بلکې دا کمزور صحابه او 314 صحابه او 314 او بدر کې کافران د 900 او د 0 ترمنځ او در محمد رسول الله د پاکیزه لخر سره په ټول لخر کې دوه توري وي. دوه د محمد رسول الله د لخر په لاس زکه شکست ورکا چې یو طرف ته خو به دشمن ختم شي، بل طرف ته به د مظلوم مسلمانانو سینې او زړونه یخ شي چې زمون په لاس وکړه. دا د خدای فیصله دي، دیتا قدرت الہی وی خداوندی قدرت. نمانگو تاسو که یو طرف تا اسباب استعمالو، اخیری خبره اسباب استعمالو دا جائز دی، دا باکی اسباب پا دنیا کی استعماله. دنیا دارال اسباب دا، دا اسباب کور دے. بیمار شوی دوائی با استعماله، وگیسی ڈوڑائی با استعماله، تگیسی اوبا با استعماله، د ګرمای نه بزان بچ کې، د یخنای نه بزان بچ کې، دا ټول اسباب دي، دا استعمالوا او نظر بده په مسبب الاسباب. چا چې د اسباب پیدا کړی دا به سوچ تاثیر پکې خدای چي، نو سره د اسبابونه به خدای ته زارای کې. دا بنوای چې دعا ته د خدای سره تعلق او زارای ته څه ضرورت دی؟ دوی به په پیسو واخلم او ټیک په سم کنه، نو دواله پکې څه ضرورت دی؟ نه، خدای ته بداوي خدایا بس ما خدا واسه و نور پکې ته برکت واچو، خیر پکې واچي. الله تعالی دې موږ تاسو ته عمل کولو توفیق را نصیب کړي. درود شریف الله